ګرانو عزتمندو مېلمنو، راتلونکي مېلمانه جناب سکندر خان شرپوف او هغه سره راتلونکي نور مېلمانه بابر علي خان او امجد خان او نور ګڼ مېلمانه او زموږ مشران نوجوانانو، السلام علیکم ورحمت الله. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په دې ګرمۍ کې او د دې وبا په حالت کې زموږ مشران او زموږ ټولو مېلمنو وخت راویسته او د پریس کانفرنس ته چې کوم دی ټول رالل. دا پریس کانفرنس چې کوم دی نن دا د قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت دپاره دی. قومي وطن پارټي یو داسې پارټي ده، واحد یعنې د قوم پارټي ده، یو اعلی درجې والا پارټي ده او د دوی چې کوم کارونه یې کړي دي هغه څه پټ نه دي، ښکاره دي. د آفتاب شرپوف خان په ګورنمنټ کې موږ او تاسو وګورو چې آفتاب خان څومره کارونه په دې علاقه کې کړي دي. په تنګي کې ورشه وګوره، په چارسده کې ورشه وګوره، دومره کارونه آفتاب خان دې په ګورنمنټ کې کړي دي چې ان تر دې سړکونه ټولو علاقو ته پخ شوي دي، تر دې پورې چې ګیس چې کومه دی هر کور ته رسېدلی دی، تر دې بجلي هر کور ته رسېدلې ده. او د دې نه علاوه د پټو دپاره لښتي هم په دغه علاقو کې چې کومه دی پخ شوي دي. دا د اوس موږ او تاسو د هغې سوچ وکړو چې 100 سال حکومت پی ټي آی وکړ. په 2 کاله کې حکومت کې موږ او تاسو دا سوچ وکړو چې پی ټي آی زموږ دپاره او تاسو دپاره څه شی کړی دی. یو سړک یې راته اساس کړی دی، یا په دې علاقه کې یو بیچو راته منظور کړې ده، یا په دې علاقه کې چې کومه دی یو پرایمري سکول راته منظور کړی دی. هر سړی د دې خبرې، هر یو کس ته د دې خبرې پته ده چې د 7 ساعت حکومت کې د پی ټي آی صرف د دې لپاره راغلی دی چې زموږ د دې غریبو خلکو نه، د دې عوامو نه، د دې ځای نه چې کومه دی په دې زبان باندې اوټ اخیستی دی چې انشاءالله زه جوړ شم، زه به ستاسو په علاقه کې چې کومه دی کارونه کوم، تاسو ته به نوکریانې درکوم. حالانکې د هغې باوجود الحمدلله دې خلکو سره اتفاق کړی دی، ووټ یې ورکړی دی. خو د هغې نه پس یو کس دې کې ثبوت وکړي چې دا کله نه جوړ شوی دی په دې علاقه کې، یا د هغې کې یو جلسه یې کړي، یا یې دا خلک راغونډ کړي او ویلي ورته چې زه ستاسو لپاره دا کار کوم یا دا کار کوم. هېڅ قسمه ثبوت هغه سره نشته دی، نه په دې علاقه کې کار کړی دی. لکه زه به دا ویم چې د ډنډو پل لاره چې کومه ده د دې سکندر شرپوف خان چې کومه دی د دې افتتاح کړې ده. کیلومیټر سره پاس 1.5 کیلومیټر لاره افتتاح چې کومه دی دا سکندر خان کړې ده. بیا د هغې د پاسه دا راپاسېده او تقریبا 500 میټر یا 1000 میټر ویل چېرې دا به زه به پکې جوړه کړم. د هغې نه علاوه د څه شی کړی په دې علاقه کې؟ بهی موږ چې کومه شمولیت د کومې پارټۍ دپاره کوو، بهی دا یو مضبوطه پارټي ده، دا د قوم پرست پارټي ده، دا یو داسې پارټي ده چې انشاءالله دې پارټۍ کې موږ په اخلاص سره د دې پارټۍ دپاره منډه وو او دا پارټي کامیاب کړو. نو دا د دې پارټۍ کامیابېدل زموږ کامیابېدل دي، د دې پارټۍ کامیابېدل د دې علاقې کامیابېدل دي. او انشاءالله زه په واضحه زبان سره دا اعلان کوم چې زه زموږ سره راتلونکي څومره مېلمانه دي او د دې علاقې مشران چې ډېر زیاتر موږ هغوی ته وینا نه ده کړې د حالاتو په وجه باندې موږ نه دي راغوښتي، د هغوی نه معذرت کوم او چې دا څومره راغلي د هغوی په دغه سره زه د قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوم. دې سره د دې خبرې هم اعلان کوم چې انشاءالله چیرمین صوبایي چیرمین سکندر شرپوف خان ته چې انشاءالله په دې حلقه کې به زه او ما سره چې څومره خلک دي په دې کې به یو داسې کردار ادا کوو انشاءالله چې دا به په الیکشن کې وګوري چې واقعي خبره ده چې رشید الله خان چې کومه په دې کې اوچت کار کړی دی، ځکه چې بھرپور او ښه طریقې سره به انشاءالله د دې علاقې نه چې کومه دی قومي وطن پارټي زه کامیاب وم. دې دپاره زه ستاسو بیا هم د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله زموږ او ستاسو به دا عهد او زموږ او ستاسو به دا یو زبان یو اواز به چې د نن نه پیسته به په دې علاقه کې صرف او صرف د قومي وطن پارټي جنډه به
د هغه ټوپۍ وي او د هغه منشور وي او دا منشور دا صرف په دې علاقه کې بني بلکې په ډسټرکټ مومند کې په چارسده کې چې څومره زموږ تعلق څومره خلکو سره زموږ ناسته پاسته هغه ټولو ته به دې اواز رسو او دا به ټول چې کوم دی په دې پارټۍ کې راولو دا به موږ ټول ځان سره شاملوو او انشاءالله د سکندر خان نوم به وټیټوو انشاءالله دا زما وعده ده انشاءالله دا زما د خپل رب نه دا امید هم دی چې څنګه په مخلصۍ او اخلاص سره دې پارټۍ کې زما چې کومه شرکت دی دغه شانې به په اخلاص سره او د زړه د مینې نه د زړه د کومې نه چې کومه دی دې پارټۍ دپاره زه منډه وام د دې پارټۍ دپاره به محنت کوم او د دې پارټۍ منشور د دې هر یو شی به چې کومه زه ګوټ ګوټ ته انشاءالله رسوم زه بیا هم تاسو د ټولو راتلونکو مېلمنو شکریه ادا کوم الله پاک دې تاسو ټول ښاد او اباد ساتي انشاءالله دې نه پس به نور ملګري هم خبرې کوي خو بیا هم د تاسو دا وایم چې انشاءالله په یو اواز سره ول سکندر خان شرپو سکندر خان